ولن تبلغ الجبال طولا قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواز مستكبر أو كما قال عليه الصلاة والسلام لكل نبي في الأنام فضيلة وجملتها مجموعة لمحمد بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله شوق سر درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عزت مندو قرآن کریم کی رب العالمین فرمائی وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا پزمک باندی مگر زپا تکبر سرا انکا لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا کتا ارسم رپا تکبر اگر زینو دا زمک سیر لینشی او اسمان ترسید لینشی ستا سر تکبر نخائی تکبر اللہ وی زما صادر دی لویو بڑائی ما سر خائی انسان سر تکبر دا نخائی انکا لن تخرق الارض تب سمر تکبرو کی نظم کشلولیشی او نبا اسمان تورسی گی ستا دغ حیثیت تے نو تکبر مکوا دا مسلمان دا پارا تکبر چی دے دا حلال ندے دا حرام حدیث مبارک کے راضی متکبرین با پا میدان محشر کی دا میگو پا شانتی بھی دیسی واڑا واڑا با پا میدان محشر کے ولاڑ تکبر دیر لوی گناہ دا دیر خلق دا تکبر پا وجبان دی زائشی و اللہ تینا نیامتون دلاس نوالی اللہ نیامتون ورکنو دے تکبر شروع کی جو اللہ دا طرف نا پہ پکڑ راشی ددوالو جہانو سردار صحابو تو فرمائل الا اخبرکم بی اہل النار دوزخیان در توخیما الا اخبرکم بی اہل النار دوزخ والا در توخیما وی آو کل عتل ہر سرکشا بدخویا بدزبانا عتل سرکشا بدخویا بدزبانا او جواز بخیل او مستکبر تکبر کون کی سرکشا او بخیل او مستکبر تکبر کون کی دا اہل النار دی دا جہنم تبزی و دا جہنم والا خلق دی جہنم تب دا خلق زی نو جہنم تا چی سمر خلق زی اغی کی یو متکبر دی چی متکبر سڑے چی دے با جہنم تزی دے دا پارا دا جہنم وور باندے با دا صفائی کی گی چی کم سڑے تکبر کی تکبر دیر لوی گناہ دا ما تا یو لوی عالم خبر کولا دا غی والد سے دیر لوی عالم پھوسی والد سے وفات شوے دے وی والد سے بمونگتا یو خبر بلا کولا دویم بداو چی زان دا تکبر نسات بس یو خبر بای بلوا دویم بای ریستا چی زان دا تکبر نسات زان دا تکبر نسات یو خبر بای بلا کولا دویم با پس داوا چی زان دا تکبر نسات زان دا تکبر نسات تکبر چی دا دیر لو یا گناہ دا اللہ تبارک و تعالی تا عجزی خواخدا اللہ تا انکساری خواخدا اللہ تا دیسی کمزور خوی او دا عجزی و پیمانتیا اللہ تا دیر خواخدا متکبر سڑے دا اللہ نا خواخدے متکبر سڑے دا دوارو جہانو سردار فرمائی دا جنت پا دروازہ ودری دما
نو په خوب کې او یا په شپه د معراج د جنت په دروازه ودرېدمه چې مې کتل نو غریبانان خلق جنت ته روان او مالداران ایثار شي. مونږ د مال په وجه مونږ تکبر کو، مال را سره لږ ډیر شي جو تکبر شروع شي. دا خو تا ته د آخرت پیټې دروند شو. سوچ کوا چې دا ما ته د آخرت پیټې درنېږي. وی د جنت په دروازه ودرېدمه نو ډیر پې غریبانان داخلېدل او مالدار چې مې وکتل نو د جنت په دروازه باندې ولاړو ایثار شي. ځکه مال ورسره د مال حساب خو آسان کار نه دی. دا څومره مال چې تاله الله درکړی د دې ټول حساب به الله له ورکوي، د دې ټول حساب به الله له ورکوي. نو چې د دې ټول حساب درنه الله علي نو دې کې به ډېر ټیم لګي او دې کې به ډېر ګیرېږي. مال د صحابو سرم و خو چې وفات شو هیڅ شي نه دی پرېښودی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ د چندې اعلان وکړو. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ما وی چې زه به نن د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نه مخکې کېږم، نن به تې نمبر وړمه. ما وی نن موقع ده، نن به زه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ له نمبر وړم. وی کور کې مې ټول مال راټول کو نو نیم مې ترې راواغس، نیم مال مې راوړو امام الانبیاء لکه دا مې صدقه کوله. نو ټول مال مې نیم کو، نیم مې ترې راوړو نبی کریم صلی الله علیه وسلم. تا چرته په چنده کې نیم مال ورکړی دی، جیب ته چې لاس کی نو چې 15,000 وسره نو د 15,000 لوټ په مات کې بیا به هغه سل کې بیا به هغه سل مات کې نو 10 روپۍ به ترې ورکړي او 10,000 کم 15,000 به په جیب کې کېدی او 10 روپۍ به ترې ورکړي. په دې حساب کړی چې دا ستا د مال سویمه راغله، دا ستا د مال سویمه برخه راغله. نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فرمای ما وی چې زه به نن د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نه نمبر وړم. نو مال مې نیم کو نو نیم مې پرېښود او نیم مې راوړ. نبی علیہ السلام تپوس کې عمره کور دې څه پرېښود؟ مې د الله حبیبه د مال نیمه مې پرېښود او نیم مې راوړ. وی دې کې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چنده راغستې ورغی. مال د دې دپاره دی د مسجد نبوي ځمکه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ اغوستې ده. نن چې پکې مدینه منوره کې کوم جومات جوړ دی دا ځمکه هغه اغوستې. څومره خلق پکې سجدې لګوي. نوې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ راغې مال یې پیش کو. نبی علیہ السلام ورته فرمایي ابوبکر صدیق کور دې څه پرېښودي دي؟ وی ترکت الله ورسوله، الله او د الله رسول می پرېښود او نور چې څه و هغه مې راوړل، هېڅ شی مې کور نه دی پرېښودی. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ما ومنله، ما تسلیم کړه چې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نه څوک مخکې کېدلی نشي، څوک مخکې کېدلی نشي. نو صحابه سره مالو خو مالی په داسې طریقه ولګو. عثمان رضی الله تعالی عنہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ډوډۍ میلمه کو. وی مونږ کره ډوډۍ لراش. امام الانبیاء وی ٹھیک ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وکره ډوډۍ لرا روان دی او دی ول قدمونه شماري په لار. نبی علیہ السلام را روان دی او دی قدمونه شماري. چا امام الانبیاء ته وی د الله حبیب د دې قدمونه شمارل ته چې ډوډۍ لراتلی. وی تا شمارل؟ وی او ولې دې شمارله؟ ما ځمکه شمارله چې ته نن زما د ډوډۍ میلمه وې او زما کور طرف ته دې قدمونه اغوستل. نو زه ډېر خوشحالېدلم. نو د خوشحالۍ نه مې قدمونه شمارل چې څومره قدمونه دې نن زما کور طرف ته اغوستي دي هغومره غلامان به زه نن د الله په لار کې ازادوم. په یو قدم پسې به زه یو غلام ازادوم. مالداران صحابو کیو خو هغه داسې مالداران وو. امونږ په شان مالداران نه چې 15,000 روپۍ به د سره او په چنده کې به 10 روپۍ ورکوي. داسې مالداران نه وو. هغه داسې مالداران، هغه داسې مالداران مال یې په دین باندې ولګو. یو پیره عثمان رضی الله تعالی عنہ دومره چنده راوړله او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لمن ته یې ګزاره کړله.
نبی علیہ السلام په ګیدي سي لاس وو کنه وی بخ 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 لکه مونږ پښتو کې وایو کنه ډیر ښه ماشاءالله نو عرب وی بخ 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 نبی علیہ السلام دومره خوشاله شوی بخ بخ عثمان دومره چنده د نن نه پخوا چې ته څه کې کنه تا ته به الله هېڅ نه وایي عثمان رضی الله ته دومره چنده راوړله مطلب دا که د نن نه پخوا ته نفلي صدقه نه کوي کنه نو دا د لم پوره ده دومره نفلي صدقه دی نو یو دغه مالداران دي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای د جنت په دروازه اومیلدل ادریدمه نو غریبانان جنت ته روانو او مالداران په دروازه ایثار کړي غریبانانو مخه پکېږي غریبانان روان وتلل او مالداران د جنت په دروازه باندې ایثار د مالدار حساب بګرانی او د غریب حساب به اسانی بس چې وفات شي نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې وفات شو څومره ځمکه ته پات شي او پته درته شته تاسو نه څومره پاتې کیږي یوه ځمکه وه او هغه هم د غریبانانو دپاره وقف کړې وه لکه وی چې دې کې به ځان له به نفع علي لکه غریبانانو ته یې وقف کړې وه په ملکیت کې هېڅ شی نه و چې امام الانبیا د دنیا نه لاړ دغه ځمکه و هغه هم وقف کړې وه د ځان نه مخکې وقف کړې وه او لاړ د دنیا نه نو نبی علیہ السلام فرمایي غریبانان داخلېدل او دا مالداران د جنت په دروازه باندې ولاړو ایثار او چې د جهنم دروازې ته ورغلم نبی علیہ السلام فرمایي نو د جهنم په دروازه چې مې وکتل نو ډېرې پې زنانه روانې وې بس د جهنم په دروازه مې ډېرې زنانه لیدلې وې د جنت په دروازه غریبانان ډېر روانو او د جهنم په دروازه زنانه ډېرې داخلېدلې چې ومې کتل د زنانو ډېر کثرت و چې جهنم ته داخلي دي صحابه تپوس کې د الله حبیب دا ولې دا زنانه ولې ډېرې تللې وی دی د خاوندانو ناشکري کوي دې زه جهنم ته ډېرې ورسولې دا د زنانه د خاوندانو ناشکري کوي بس خاوندان ورله د امو د کمانه راوړي حرام او حلال ته نه ګوري او بیبي لی راوړي او که یوه خبره په طبیعت چپه ولګېده نو هغه هر څه به دي تلي او راغلي نبی علیہ السلام ډېره موده مخکې ویلي قربان سړی وایي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبرې مې د سرو زرو په نقش ولیکلې وی او خاوند به د ښځې ډېر خیال ساتي که معمولی خبره د ښځې په طبیعت چپه ولګېدله نو یې ښځه به ورته وایي چې ما رأیتو منک خیرا قط ما خو چرته ستانه د خوشحالي ونه لیدله مړه د خیر کار ما خو چې واده شوي منو ستا په کور کې مې خوشحالي ونه لیده نو دا هره ورځ چې دا په ټیم چای روټۍ او جامه او پیزار راوړي دا څوک راوړي نو خیر دی که یو ورځ په طبیعت چپه خبره راغله خیر دی که هغه په ټیم باندې کار ونه کو دا خو څه خبره نه ده دا هره ورځ چې ورته تلیږې دا راوړه او هغه یې په ټیم راوړي نو خیر دی که یو څیز تیر شو انسان نه دی یو کلي کې خلکو ګیدړ رانیولی او ګیدړه وی دا مونږ وجنو سړی پې راغی وی ولې وجنئ وی دی وراني ډېر کوي که نه نقصان کوي چرګان تښتئ هغه ورته ما سره یو دم دی هغه زه په دې ګیدړ وامه او چې په دم یې دله ورک کم نو ښه به نه وي دا خو ډېره ښه خبره ده ګیدړ یې د غوږ نه ونیو ګیدړ ته وایي پیاز راوړه ټماټر راوړه مالګه راوړه اوړه راوړه دا ټول قیسې ورته وشړه چې ګیدړ یې پرېښود که نه خو یې غوږ نه نیولی او جو ګیدړ منډې کړې دی به بیا په دې کلي نه راځي ښه ورته دا څنګه دم دی وی دې دم زه د کلي نه راورک کړی یم کور به راته وی چې پیاز راوړه ټماټر راوړه غوړي راوړه هره ورځ به راته دا دم و چې وی دې دم زه د کلي نه راورک کړم نو دا د کلي نه د ورکولو دم دی ما وی راشه به دې ګیدړې ووایه چې دا ګیدړ د دې کلي نه ورک شي که نه نو چې ته هره ورځ خاوند ته وایې خاوند په ټیم هر څه راوړي خیر دی که یو ورځ هغه په ټیم سره نه وړو د دواړو جهانو سردار فرمایي که سجده د یو تن بل تن ته روا وې
لأمرت المرأة ان تسجد لزوجها، ما به خزی ته حکم کړو چې ته خاوند ته سجده لګوه. که دا سجده روا وې نو ما به ړومبې ښځې ته ویلي چې ته خاوند ته سجده لګوه، خاوند ته سجده لګوه. خو که دا سجده غیر الله ته روا وي نو ما به ښځې ته حکم کړی چې ته خاوند ته سجده لګوه. نو نبی علیه السلام فرمایي ما ډېرې چې په جهنم کې ولیدلې نو ښځې مې ولیدلې، ډېرې جهنم ته ښځې داخلېدلې. زنانو په دې حدیث سوچ وکئ، ولی مونږ ډېرې جهنم ته داخلېدلو. د خدای نه ځان نه د جهنم نه پناه غواړئ، نیک اعمال شروع کئ. د دواړو جهانو سردار وفرمایل وی زه به نه یمه، زه به نه یمه صنفان من اهل النار، دوه ډلې به راشي او دواړه به جهنمیانې ښه تاسو به یې وینئ. زه به نه یمه، زه به نه یمه او دوه ډلې به راځي او دواړه به جهنمیانې ډلې ښه. دا دوه ډلې به راشي. یوه ډله به راشي د هغې سره به کوړي که اذناب البقر، د غواګانو د لکو په شان کوړي به ورسره، او خلک په بې ګناه ډبوي. سړي ته به ګناه معلومه نه دی به له پوستکې ایستلی، چې ګناه معلومیږي نو سرمنې ته ایستلی. یوه ډله دا ده وی ښه دا به جهنم ته ځي، دا وپېژنئ. بې ګناه به یې په سړي را باندې کړي او سړی به وی یوه به دا جهنم ته ځي، دا په نارینهو کې ده. او یوه بله ډله چې راشي جهنمیان به تاسو به یې ووینئ. اب زنانۍ نساء عاریات کاسیات مائلات ممیلات، زنانه به راشي جامې به یې اغوستي او بربنډې به یې داسې زنانه به وی راشي. دا نبی علیه السلام ویلي زه به نه یمه، خدا به راشي جامې به یې اغوستي او بربنډې به یې. معنه څه ده؟ ګورئ د حدیث و محدثین دوه ترجمې کوي، ځان له ښه غوږونو کې ذوت یې کوي. محدثینو د دې دوه ترجمې لیکلي چې څنګه به جامې اغوستې بربنډې به یې. یوه ترجمه دا ده چې لباس به یې ډبل اغوستې، جامې به ډبلي، خو دومره لنډې تنګې به یې جوړې کړي چې هر اندام به یې پکې پیژنده شي چې دی پلان کې اندام. بس بیا پې ځان له سوچ وکړئ، دا محدثینو لیکلي دي. دویمه ترجمه یې د دې دا لیکلې ده چې جامې به یې لنډې تنګې نه وي، کولو به یې، خو دومره نری به یې چې اندامونه به یې پکې لیدل شي. یا به نری یې ډېرې یا به لنډې تنګې. ای زما خویندو، ای زما میندو، معامله د آخرت ډېره ګرانه ده، معامله د آخرت ډېره ګرانه ده. آخرت ته څه شی مه پرېږدئ، معامله د آخرت ګرانه ده، معامله د آخرت ګرانه ده. نبی علیہ السلام وی خلق بزان طرف ته میل کی او پخپله به خلقو ته میل کیږي. داسې لباس په اختیار کړی چې نارینه ورته ګوري نه دی به ورته میل کیږي، او دا لباس په د دې دپاره چې خلق به ځان طرف ته راواړي. دا امام الانبیا ویلی دي، قربان د امام الانبیا د خبرې نه چې دی کم وخت کې ویلي و، خو یې داسې به راشي. خو یې زه درته ړومبی وامه چې دا جهنمي ډله ده. ګورې چې پته درته لګي. او یوه بله نښه درته هم د دغې زنانه وښیمه، رؤوسهن کاسنمة البخت المائله، سرونه به یې د اوښ د کوب په شان ریستلي، د اوښ د کوب په شان سر به یې. تاسو لیدي دي زنانو دلته یوه چونټقه کړي او نری لوپټی پې ورچولي، لیدي دي چې په لار روانې ته به وایي دا د اوښ کوب دی. ښه قربان د امام الانبیا د خبرونه چې د سرو زرو په نقش سړي ولیکلی چې دا نبی علیه السلام کله ویلي وی سرونه به یې داسې وي لکه د اوښ کوبو، دلته به یوه غونټچه جوړه کړي او لوپټه به یې پې ورچولې، دا چونټخ په پسې داسې وروستو وي، دا چونټخ په رواني. دا زه نه وامه، دا بل مولي صاحب نه وایي، دا د ټولې دنیا استاز، د ټولو انبیو امام نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلی. دا ځان ته یادوئ زنانو چې دا پیغمبر ویلی دي. او بیا یې وروستو څه وي نبی علیه السلام وی دا زنانه چې کله وینئ نو دا جهنمیانې دي. لم یجدن رائح الجنه، په دې زنانو باندې د جنت بوی هم حرام دی. بوی به پې هم د جنت نه لګي، بوی به پې هم نه لګي.
او احادیث مبارکو کې راځي چې سړی د جنت او ستا ترمنځ 40 کاله فاصله ستا نه دا جنت دومره لري که نه چې ستا او د جنت ترمنځ 40 کاله فاصله ته بدل ته بوی محسوسوي چې دې طرف ته جنت دی. ښه د جنت داسې بوی دی، د جنت داسې خوشبویي ده چې هغه به د 40 کالو په فاصله کې دلته سړی محسوسوي چې دلته جنت. او نبی علیہ السلام فرمایي په دې زنانه وی بوی حرام دی، بوی پی حرام دی. زنانه د الله کلام ته وګورئ، د الله کلام ته وګورئ، د الله د دې کلام خاطر وکئ. یدنین علیهن من جلابیبهن، دا د قرآن یو درون حکم دی چې په ځان باندې درانه لباسونه راواړوئ، درانه لباسونه وجود ته درانه لباسونه واغوندوئ. د آخرت سختې ډېرې ګرانې دي، د آخرت سختې ډېرې ګرانې دي. یدنین علیهن من جلابیبهن، په ځان داسې درانه پړونې راواړوئ. او په دې بعضو برقو ځان مه دوکه کوئ. دی وایي دا برقه ده. زه درته د برقې تعریف کوم چې برقه څه ته وایي. هغه بیا ګورئ که هغه تعریف ورته صادقېدو جو برقه به یې او چې نه وه جو نه به یې. هر هغه برقه چې هغې کې د زنانه وجود موټاوالی او نریوالی او اندامونه نه معلومیږي. اوس پې ځان له سوچ وکړئ چې دا به کومه برقه وي نو چې د زنانه زینت پټ کي، د زنانه ښایست کی پټ کی، دا برقه ده. نو چې ښه د زنانه زینت ښکاره کي نو دا برقه ده. چې د زنانه ډول ښه سیوا کي دا برقه نه ده. دا برقه د څه دپاره چې د زنانه زینت او حسن پټ کی پټ. نو چې داسې برقه واغوندي چې ښه وله حسن سیوا کي نو دا برقه نه ده. بیا په دې ځان مه دوکه کوئ. برقه دې دپاره د قربان بی فاطمه رضی الله تعالی عنها چې وفات کیږي نو تپوس کوي وای ما به په کم کټ کې اوچتوئ، ما به په کم کټ کې وړئ. زنانه ورته وایي ما له داسې کټ وګورئ. هغې وخت کې خو دا نه اوس راووتلو. د جوماتونو کې م لیدلي دي داسې دغه چې جوړ دي. سړی به کې دنده د مړي لاش کیږي او د پاسه پې کمبل واچ، بلکل د مړي پته پکې نه لګي که نه داسې جوړ دي. هغې وخت کې خو دا نه و که نه د زنانه یې راټولې کړې وې. ما له به داسې زنګو غونته وګورئ چې داسې د پاسه اوچتې داسې کلري چې تاسو کله په ما کپړه واچوئ چې کپړه زما د وجود نه اوچتئ، چې په ما نه پرته، چې زما د وجود موټاوالی او نریوالی پکې څوک ونه ویني چېرته. او جنازه به مې د شپې اوچته کوي، د شپې چې زما د وجود موټاوالی نریوالی څوک ونه ووي. ځکه خو نبی علیہ السلام فرمایي فاطمة سیدة نساء اهل الجنه، فاطمه رضی الله تعالی عنها به د جنت د ټولو ښځو سردار وي، د جنت د ټولو ښځو سردار وي. هغې داسې د وجود حفاظت کړی و، داسې وجود بچ کړی دی چې د مرګ نه پس ورسره غم دی وي. داسې کټ کې مې لاش ور واچوئ چې د وجود موټاوالی نریوالی نه مې څوک خبر نه شي. زنانو داسې ژوند تیر کړی چې کله د پردي حکم راغی او نبی علیہ السلام بیان کو نو چې زنانه په بل چا کره په کور کې وي نو ماشومانو ته سوال جواب وکړو پرده راوړئ چې د دې کور او وزونو چې مونږ پرده په ځان ورچولي. ځکه د الله حکم راغی باز چې د میلمه د ګاونډي په کور کې او پردي حکم راغی د ګاونډي په کور کې په ځان پرده راواچوله. بس د دې کوره به م بې پردي نه وځم، د دې کوره به م بې پردي نه وځم. یدنین علیهن من جلابیبهن، په ځان وی درانه پړونې راواړوئ. ځکه نبی علیہ السلام فرمایي چې د جهنم په دروازه مې ودرېدلمه نو ډېرې زنانه روانې وې، جهنم ته ډېرې زنانه روانې وې. الله دې ته حفاظت وکړي، زمونږ د ټولو دی الله د جهنم نه حفاظت وکړي. 100 کاله چې د جهنم اور بل شي نو رنگ بدل کې، رنگ داسې اور دی. 100 کاله پس کلر بدلی، کلر داسې اور دی. د دنیا معمولی اور ته سړی نشي ټینګېدی. د دواړو جهادو سردار وفرمایل وی 3 کسان داسې دي، 3 کسان داسې دي چې هغې ته به الله تبارک و تعالی د قیامت په ورځ نه د رحمت په نظر ګوري
نه به ورسره خبرې کوي او نه به یې پاک کړي، نه به ورته الله د رحمت په نظر ګوري، نه به ورسره الله خبرې کوي او نه به یې الله پاک کړي. 3 کسان، یو په هغې کې شیخ زانن، بوډا، هغه بوډا چې هغه زناکاري، بوډاوالی حالت ته ورسېد او دی اوس هم په زنا کې مبتلا دی، په دې حل کې دی زنا کوي. شیخ زانی، بوډا زناکار، دته به الله نه د رحمت په نظر ګوري او نه به ورسره خبرې کوي او نه به الله پاک. 2 دروغجن بادشاه چې د قوم بادشاه او دروغ وایي، د قوم بادشاهي او دروغ وایي. نن سبا خو دروغ ډوډۍ ګرځېدلې، دروغ کار دی نن سبا. الله دې رحم وکړي چې تقریر وکړي نو چې 100 خبرې وکړي نو یو کم 100 به دروغ او یوه به پکې چېرته رښتیا وکړي. او 3 فقیر متکبره، غریب متکبر چې یې غریب او تکبر کوي، چې یې غریب او تکبر کوي. ته به څه تکبر کوي؟ تا سره څه دي چې تکبر پې کوي؟ نو یو بوډا زناکار، 2 دروغجن بادشاه، 3 فقیر متکبره چې یې غریب او د تکبر جامې اغوستي. حدیث قدسی دی، رب العالمین وی لوی زما صادر دی، لوی زما صادر دی، اما نه مه راکاږئ. چا چې دا راخ کو سخت عذاب کې به متکبره سړی مبتلا وي. متکبرین، الله دې زمونږ د دې ټولو ګناهونو نه حفاظت وکړي او یا الله مونږ ټول جنت ته بوځي. خدایه مونږ د جنت په تبه یو، الله د جهنم نه حفاظت نصیب کړي خدایه. و آخر دعوانا الحمد